کنه خدایه زما دې توبۍ هغه د مشرانو خبره وی چې اوښان ساتي دروازې ورته جګې ساته نو ما د ټلینار ستن سره واده کړی دی او د داسې ښځې نه دې خدای وساته چې په اوږو درته سپارئ هغې سره به څه کې په اوږه یې ټیک ټاک په شرک ټیک ټاک ولګه په مړي کې ټیک ټاک خاوند سره ټیک ټاک ماړې خو په شرک دا یا ښځې داسې چلو که ښځې کوزه شه لیونې دې کړم اوږه دې راله ماته کړه کوزه شه دا په دغې پلار دې ځمکه ډکه شه نو ما خو ورته د عزت دپاره ویل چې ستا دا لور به زه په اوږه ګرځوم نو مورې دې کې زما څه ګناه ده وایم په شرمونو وشرمولي دې پلار چې حجره کې ناست ومه خلکو یو بل سره خلکو یو بل ته وی دا د هغه سړي زوی دی هغه ښځه چې په اوږو ګرځوي یا ښځې تا هم رانه زارش نه کړې وه نو دې سره مې واده وکړه مال حال یې ډېر د پشرف تسخا چیلنګړې ولګه تا سره خو د پلار د کور نه یو چیلنګړې راغلی و او دې سره خو د دنیا بنګلې دي نو ما خو هغې سره واده کوم زه څه خبرم نه چې لکه د کونې به راپسې نښتي کوږ شه که نه یا ښځې دا ته چېرته چې پوټې کوزه شه زما خو دې ملا ماته کړه یا سړو ویمه روخه به کېږي موږ ټولو ته کور کې په اوږو ناست دي خو څوک وایي او څوک یې نه وایي او دې په شرمونو وشرمولو ما سره په بازار کې په اوږه ناست دی مورې ګل خان کاکا راله په ګیله راغو راته وی هغه مور دې چې روانه یې خلکو کره ګوري اوهو مورې تا نه یادوم ستا خو کچن کې چتۍ ته هم لاس نه رسي مړې دا یادوم دا د ټلي ناستن نه ده پلار مې په اوږه ګرځوي مالتونو کې دا خلکو که ګورو تاسو څه پخ کړي دي تاسو څه پخ کړي دي مونږ کره راولېږئ په شرمونو دې وشرمولو پلاره یس بیا نو څوکمه ما ته څه پته وه چې په دولت کې ټولې غني زه څه خبر وم په خدای باور که لکه د شوې ټوټه چې سړي په اوږه کړي د شوې ټوټه د ملی راله ماته کړه په لاره کې مورې دې سټیل ته وګوره سمه لیډي ډیانا ښکاري ګورې نو ښځې الله دې ستاسو بېخو باسي خاوندان به بار لاړ شي مزدورۍ به وکړي څوک په دفترو کې ناست دي او چې خاوندان کورونو ته دننه شي نو د دې ښځو به دا څښه خیرن مخونه نیولي خادونه به په ځان باندې برشونه وایي او مړونو ته دا نښه شته کوي نو پلاره نو دا د ټلي ناستنه زما د مور دې چپلې ته هم نه رسېدي دې مخ ته وګوره بیزوګې پلاره که خیر ویم تا نه به همداسې په ولاړه ساوځي ښه دا کوزېږي نه نه اوسنۍ ښځې د خاوندانو کوږو نه نه کوزېږي مولی ورته ناست دی یا ښځې خفه نه شي تا بغیر د ډول نه نه کوزېږي تا چې ډولچې شوه دا دقسې چې ډېره وګډېږي نو دا بیا بېهوشه شي نو بیا کټ ته غورځم بیا اوبو ته غورځم زما دې اوږه په کلاک شي نو دې نه به څنګه خلاصېږو داسې چل به اوس کوو بچي
چې د دغې دوه خپو نه به یې تونیسي د دې دوو لاسونو نه به یې زونیسي او دغه ځای کې به د اسحاقوټ کې غر ته به یې وخي او لاندې به یې ترې راګوزار کړو هسې به یې وچر چې ځان مې دې خلاص شي خدای دې بې خو باسي پښتانه په دې کې ډېر تکړه ګوتې مخکې لګوي انا خدایه لوی توپ دی انا ربه راورس